सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 139। सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 139। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआम ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व इन यकुम मैततन फ़हुम फ़ीहि शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। क़द ख़सिर अल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ़्तिराअन अलल्लाह क़द ضلوا वमा कानू मुहतदीन। वहुव अल्लज़ी अंशअ जन्नात मारूशात वग़ैर मारूशात वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहा वग़ैर मुतशाबिह। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। वमिनल अनआम हमूलतन व फ़र्शा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। समानियत अज़वाज मिनद्दअन इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन। क़ुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमिनल इब्ल इस्नैन वमिनल बक़र इस्नैन। क़ुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्वाकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 138। उस दी ज़ैना दारत दे प तहरीमात द गैरुल्लाह बांदी और दागी द्रे किस्मा आगे जिक्र कड़ल। अल्लाह फरमाई वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआम ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना वक़ालू मा फ़ी बुतूनि। और वाई दई मा आगस
فی بطون چې په ګېډو هذه الانعام د دې څارو کې دي خالصة لذکورنا نو هغه خالص حلال دي د پاره د نارینو زمونږه ومحرم او حرام دي علی ازواجنا په زنانو زمونږ باندې وإن یکم میتتن او کوي مردار بچی نو فرمای چې فهم فیه شرکا پس دی ټول که هغه نر دی او که ښځې دي پای کې برابر شریک دي نو فرمای وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم علی ازواجنا اوس دې ځای کې دا مرد په تحریم د غیر الله باندې یعنی بعضې د څارو بچي هغه به ژوندي پیدا شو نو هغوی به په زنانو باندې به حرام ګڼل او په دې سره زنانو ته هغه وی دا ضرر به رسو او کمړه به پیدا شو نو بیا به پکې د هغوی حصه هغه به یې ورکوله ما فی بطون عام دی بچو او پایو ته په دې شرط سره چې ژوندی به پیدا شو خالصة لذکورنا هغه به خالص د نارینو دپاره ومحرم نو خالصة ومحرم دا تا د تانیس دپاره نه ده د مبالغې دپاره ده د دې وجې محرم مذکر ذکر کړی دی نو فرمای خالصة په معنی د حلال دی سره د خصوصیت نه نو خالصة لذکورنا ومحرم علی ازواجنا نو محرم چې دی دا مذکر ذکر شوی دی نو خالصتا دا د یعنی حلال دی سره د خصوصیت نه او بیا فرمای و ان یکم میتتا فهم فیه شرکا او کچره هغه مړ به پیدا شو نو پای کې به نارینه او زنانه هغه به پکې دواړه شریکو سیجزیهم وصفهم وصف په معنی د بیان کولو دی او جزا هغه لفظ په دې کې پټ دی وصف تفصیل بیا په سورې نحل کې آیت نمبر 116 کې را روان دی نو ګوره چې کله په دې آیات کې ذکر د فروع د څارو دی نو داغي سره لفظ د وصف مناسب دی او په تیر شوي آیات کې ذکر د زواتو د انعامو دی نو هغې سره لفظ د افتراء هغی ذکر کړو نو الله فرمای انه حکیم علیم بېشکه الله تعالی خاون د حکمت دی او الله تعالی پوه ذات دی بیا ورپسې آیت نمبر 140 دا آیات د نظر د غیر الله او تحریم د غیر الله دواړو سره متعلق دی او داغي درې وجې ذکر کړي دي فرمایي چې قد خسر الذین په تحقیق سره تاوانیان دي هغه کسان قتلو اولادهم چې قتل کړي دي اولاد خپل صفاحن په کمکلتیا سره صفحه دا یو شو بغیر علم دا دو شو او افتراء چې دی دا درې شو افتراء دا دریم شو نو فرمایي چې ګوره درې وجې ذکر کړي دي یو صفحن په کمکلتیا بغیر علم بغیر د علم نه او دریم افتراء علی الله چې په الله باندې دروغ تړل او پاغي بیا درې حکمونه مرتب کړي دي یو حسران دی بل زلال دی او بل عدم او اهتداء هغه ذکر کړی دی نو فرمایي چې قد ضلوا وما كانوا مهتدین نو الله فرمایي چې زلال او عدم اهتداء خسران خدا ذکر چې اولاد نعمت عظیمه دی او په قتل داغي سره لوی نقصان حاصلیږي نو دا لوی نقصان چې حاصلیږي دام د دنیا او هم د آخرت دی او زلال دا ذکر چې بی دلیل او بی علم کار کړی دی او عدم اهتداء ذکر دا چې افترا ده په الله تعالی باندې په الله باندې دروغ تړلی دي نو فرمای قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفاحا یو بغیر علم دا دوا وجې شوي وحرموا ما رزقهم الله او هغه چې حرام کړي دي الله تعالی یعنی
هغه چې حلال روزي ورکړي د الله دی ته دی حرام کړي دي افتراء علی الله د وجه د دروغ جوړولو نه په الله باندې. نو الله فرمایي قد ضلوا، په تحقیق سره دا خلک گمراه دي، وما كانوا مهتدین، او ندي دا خلک لار مندون کی. بیا ورپسې آیات کی آیت نمبر 141 دا دلیل عقلی دی د پاره د رد د شرک فعلی او دا شرک په فصلونو سارو کې اکثر وی. نو دلیلونه هم د دې دواړو قسمونو سره دا متعلق ذکر کوي. نو فرمای وهو الذی الله هغه ذات دی. اوس دا د نظر لغیر الله ذکر دی په څلورمه پیره باندې. نو فرمای چې وهو الذی الله هغه ذات دی انشأ جنات چې پیدا کړي دي باغونه معروشات غړولی شوي په سفر وغیره باندې. نو اوس دې ځای کې معروشات هغه ته ویلی شي چې غوړېدلی په مخ د ځمکه لکه خټکې خربوزه یا بعضې انګور چې دي هغه په ځمکه باندې خواره کړي نو دې ته معروشات ویلی شي. وغیر معروشاتن چې په خپله پنډی باندې ولاړ وي نو د دې خو ډېر قسمونه دي، لکه مطلب دا دی په تنه باندې ولاړي نو هغې ته غیر معروشات ویلی شي. او مختلفا اکلوه ضمیر راجع د صرف زرع ته یا راجع د نخل او زرع ته په تاویل د کل واحد منهما سره. والزیتون د دې نه تیل روزي زیتونه الله پیدا کړي خونه ورته وایي. والرمان او انار. والزیتون یعنی د دې نه تیل روزي. والرمان او دا د دوایې دپاره اکثر استعمالیږي. متشابها حال دا دی چې د زیتون او رمان نه یا حال دی دا د ټولو نه او مراد دا دی چې یو جنس او نه یو بوټی وي بلکې کجوره په میوو کې په دې کې اختلاف وي. داسې په فصل وغیره کې الله فرمایي کولو خورئ تاسو. مراد د دې نه اباحت د اکل دی یعنی حرام یې مه ګڼئ تاسو. الله وایي کولو خورئ تاسو من ثمره د هغه میوونه اذا اسمر کله چې میوه ورکي. وآتو حقه او ورکوی تنه حق د الله تعالی یوم حصاده په وخت د ریبلو کې. وآتو حقه ورکوی حق د الله تعالی خاص د الله تعالی پر وز د سکی د لو کولو کې. کله چې تاسو لونه کوئ مراد د دې نه عشر دی. لو کولو کې دا دلته دا اشاره او دا قید ولی ولګو یوم حصاده په وخت د ریبلو کې یا لو کولو کې. دې قید کې اشاره ده چې هغه فصل او میوه چې په لاس هغه حاصل شي واجب دی. لکه مثال یو سړی دی زمیدار دی او هغه زمیدار هغه فصل هغه ریبي او دا فصل هلاک شوی نه دی او ختم شوی نه دی نو په دې کې د الله تعالی حق واجب دی، عشر پکې واجب دی. ولا تسرفوا الله وی اسراف مکوئ. اسراف نه مراد دلته شرک دی یعنی دا فصلونه او میوې په نظر د غیر الله سره مه ورکوئ او تحریم پکې د ځان نه هغه مکوئ. علامه ابن جریر د ایاس نه هغه نقل کړي دي چې هر هغه چې مخالف وي د امر د الله تعالی نه هغې ته مصرف ویلی شي. هر هغه کار چې مخالف وي د امر د الله تعالی نه هغې ته مصرف ویلی شي. نو الله فرمایي انه لا يحب المسرفین. الله تعالی ګوره اسراف کوونکي نه خوښوي. او بیا ورپسې فرمایي ومن الانعام آیت نمبر 142 دا بل دلیل عقلی دی د پاره د رد د شرک فعلی او انشاء لفظ پکې پټ دی. حمولتن ومن الانعام پیدا کړي دي دی د څاروونه حمولتن بار وړونکي وفرشن او چیت قد والا چیت قد والا. نو حمولتن هغه څاروي چې بار ور باندې اچول کېږي او د ځمکې نه اوچت وي لکه اوښان اسونه کچرې خره وغیره دې ته حموله ویلی شي. فرشن د دې نه مراد ګډي بیزي چې دا بار نشي وړلی او دا ځمکې ته نږدې دي یا د هغې د څرمنو نه
فراشونه جوړیږي لکه خلک چې دی اوس تاسو به نه لیدلي چې د خر د څرمنې نه چا ځان له تولۍ جوړه کړي د بیزې د څرمنې نه د ګډ د څرمنې نه هغې نه خلک څه جوړوي جانمازونه جوړوي نو فرمای حمولة و فرشا فرش دا ځمکې ته ویلی شي نو دا چیت قد واله مراد دی نو د دې نه ګړې او بیزې دا تېنه مراد دي چې دی بار نشي وړی کولو الله فرمای خورئ تاسو دا مطلب دی چې په ځان باندې تحریم مه کوئ په ځان باندې یو شی مه حراموئ چې الله حلال کړی ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ دا مطلب دی چې په غیر الله یعنی په د الله د نوم نه ما سیوا د بل چا په نوم باندې د هغې نظر مه کوئ ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان د غیر الله په نوم باندې د هغې نظرانې مه کوئ نو الله فرمایي چې انه بېشکه لکم ستاسو دپاره عدو مبین دا شیطان ګوره ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی بیا ورپسې آیت نمبر 143 دا بل دلیل عقلی دی ثمانیت ازواج دا بدل دی د حمولة و فرشانا او تفصیل په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره دی ازواج جمع د زوج ده هر هغه څیز چې د هغې سره د هغې د جنس نه مرګره وي نو زوج یو ته ویلی شي دلته تېنه دا معنی مراد ده او دې سره طلب د دلیل دی د مشرکانو نه حاصل دا دی چې تاسو دا بعضې څاروي په ځان باندې حرام ګڼئ آیا د دې د حرمت سبب هغه ذکورت نارینهوالی دی او که انس یعنې زنانهوالی دی او که په رحم د مور کې هغه زیږېدل دي نو که اول سبب وي نو بیا ټول نارینه څاروي حرام شو که دویم سبب وي بیا ټول مونث څاروي حرام شو او که دریم سبب وي نو بیا ټول څاروي نر او ماده دا په تاسو باندې چې دی نو حرام شو تاسو پکې فرق ولې کوئ چې دا بعضې حرام ګڼئ بعضې حلال ګڼئ دا طلب د دلیل عقلی و لیکن هغی دی سره هغه نشته دی نبئونی دا طلب د دلیل نقلی دی ځکه چې مراد د علم نه نبئونی خبر راکئ ماته بعلم په علم سره یعنی خبر کئ ما ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یئ نو دلته کې دا طلب د دلیل نقلی دی ځکه مراد د علم نه هغه حکم دی چې معلوم وي په وحی سره د طرفه د الله تعالی نه او دا معنی د علم ده په شرع کې بیا ورپسې آیت نمبر 144 ومن الابل اثنین او دا یعنی دو د اوښانو نه ومن البقر اثنین دو د غویانو نه غویې او غوا دا آیاتم د مخکې آیات په شان دی اول طلب د دلیل عقلی دی او بیا په دې لفظ د ام کنتم شهدا اسرا طلب د دلیل نقلی دی یعنی که الله تعالی تاسو ته حکم کړی وي او تاسو حاضر وی اورېدلی وي تاسو نو فمن ازلمو څوک ته لوی ظالم په دې سره زورنه ده هغه مشرک ته چې نور خلق هغه شرک ته رابلي لکه مراد دلته کې عمرو بن اللحیی بن قمعه خزاعی دا په عربو کې اول د شرک راوړی عربو ته نو بیا د سره په دې کې هر هغه سړی هغه شریک دی او د هغه دپاره دا وعید دی چې کم د ده په شان په شرکیاتو کې هغه مبتلا وي او په دین د الله تعالی کې هغه څیز هغه داخل ګڼي چې هغه د دین نه نه وي الله فرمایي فمن ازلم ممن افترى على الله کذبا څوک ته لوی ظالم د هغه چا نه چې په الله باندې دروغ تړي لیضل الناس خلق گمراه کوي شرک طرف ته راولي بدعات او رسومات طرف ته راولي کفریات طرف ته راولي باطل عقیدو طرف ته راولي بغیر علم بغیر د علم نه بغیر د تحقیق نه نو مقصد دا نه چې تحقیق ورسره شته راولي نو خیر دی نه که علم ورسره خو بیا به دې داسې نه کوي کنه الله فرمای ان الله لا يهدي القوم الظالمين ظالمین نه عمده کسان مراد دي چې کم دا کم مخکې ذکر شو
بیا ورپسې آیت نمبر 145 الله فرمایي قل تو ورته ووایا، یعنی قل تو ورته ووایا لا اجدو نمومم زه هغه وحی کی ما اوحی الی هغه چې ما ته کړی شوی د محرما حرام کړی شوی دي علی طعام په یو خوړون کې یطعمه چې خوري هغې لره الا ان یکون میتتا مگر چې وي مرداره یا وینه بیولې شوې او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر. اوس دې ځای کې دا مرد په تحریمات د غیر الله باندې په دلیل وحی سره رستو د دلیل عقلی نه چې مخکې معلومه شوه چې د مشرکانو د تحریم دلیل عقلی او نقلی هغه نشته، نو اوس فرمایي چې الله تعالی په وحی کې د دې هغه دلیل عقلی او نقلی نشته دی. نو الله فرمایي قل تو ورته ووایا لا اجد فيما اوحي الی محرما. علامه ابن کثیر وی محرما نه مراد هغه دي چې مشرکانو په ځان باندې حرام کړي وي الا ان یکون میتا. په دې کې مقصد حصر اضافي دی، حقیقي نه دی، ځکه چې دا حرام کړی شو نه دی، یعنی دا بلکې حرام اشیاء خدا دي چې یو سړی هغه چې دی نو الله جل شانو حرام کړي او دی په ځان باندې حلال ګڼي، هغه څیزونه به حرام وي چې کوم الله حرام کړي دي الا ان یکون مگر هغه چې وي مرداره. اوس دا مردار ذکر کوي. نو فرمای د حرام څیزونه د هغې تفصیل کوي. دمم مصفوحه وینه بایدلی شوي، نو په دې سره د منجمد وینې نه احتراز هغه وشو، لکه زړه شو یا اینه شوه یا سږی شو، نو دام د وینې په شاني خدا کلکي، نو مطلب دا دی چې دا حرام نه دي. هغه حرام دي چې کله په څاروي باندې ته چاړه کیدي او هغې نه وینه بهیږي، نو دې ته دمم مسبوحا ویلی شي. هغه وینه چې رستو د بایدو نه هغه غوښې پورې انختې وي، نو فرمایي چې او دمم مسفوحه او لحم خنزیر یا چې دی نو یعنی غوښه د خنزیر. دا خنزیر ټول نجس العین دی، د هغه د اډوکي د ویښته نه ته انتفاع نشي اخیستی، د هغې نه فایده نشي اخیستی، ځکه خنزیر چې دی دا نجس العین دی. او دا ولی نجس العین دی؟ دا ځکه نجس العین دی چې خنزیر چې دی نو دا په دې وجه باندې دا نجس العین دی چې د یعنی الله جل شانه په ټولو زناورو کې الله ته ناخوښ او بدترین هغه زناور چې دی نو هغه څه شی دی؟ خنزیر دی. دی ولی الله ته ناخوښ دی او دی ولی نجس العین دی؟ دا بې غیرته دی، دکې غیرت نشته. څنګه پکې غیرت نشته؟ لکه مثال د سره به خپله ماده ولاړی، بل خنزیر به راشي د ده ماده به روانه کړي، دی به دقه شانتې ولاړې ګوري به ورته. نو په ده کې غیرت هغه نشته د خنزیر کې. نو فرمای او دمم مسبوحا او لحم خنزیر فانه رجس. دا ضمیر خنزیر ته راجع دی، نو معلومه شوه چې ذات د خنزیر پلیت دی اگر چې ژوندی وي، او دا علامه بکاعي چې دی نو هغه ذکر کړی دي. او فسقن، دا یعنی ذا فسقن مراد د فسق نه فسق اعتقادي دی، او د فسق ذکر دا په سوره مائده کې تیر شوی دی. نو فرمایي چې فانه رجس او فسق یا فسقن مراد تینا هغه چې دی نو شرک دی. اهل لغیر الله چې आवाज اوچت کړی شوی وي په هغې باندې د الله تعالی، په هغې باندې د پاره د تقرب د غیر الله आवाज په هغې باندې، مطلب دا دی لکه په هغې باندې د غیر الله आवाज شوی دام حرام دی. فمن استر، پس څوک چې مجبوره کړی شو، فمن استر یعنی څوک چې مجبوره کړی شو، په دې کې د حالت استراری بیان دی. غیر باعن یعنی مطلب دا دی تا ته یو سړی وایي چې شابه دا به خوري ګنې ولم دی، نو ته به بیا څه کې هغه به بیا خوري. ولې مرګ د انسان ژوند بچ کېدل چې دي دا اهم دي. غیر باغ ولا عاد، غیر باعن شوافع د دې دا معنی کوي چې نوی باغی د بادشاه نه، او احناف وایي چې معنی دا ده چې
نوی زیاتې کوونکې په بل مستر او یا دا معنی چې نوی طلبګار د لذتو. مطلب دا دی چې هغه وایي چې مړه راشه لږ به نن د خنزیر د غوښه وڅکم چې دا څنګه ده. ولا عادن او نوی تجاوز کوونکې د حد د ضرورت نه، د ضرورت نه ماسیوا چې کینې ځان شیناس کې وپړسئ. فإن ربک بېشکه رب ستا چې دی غفور الرحیم، الله تعالی بخونکی او مهربان دی. بیا ورپسې آیت کې فرمایي وعلى الذین هادو. اوس دې ځای دا جواب دی یو سوال، هغه دا دی چې اوخو او وازګي دام الله تعالی حرام کړي دي، نو تاسو یې ولې حلال ګڼئ؟ نو جواب دا دی چې دا خو صرف په یهودیانو باندې د هغوی د ظلم د وجې نه الله تعالی حرام کړي او په بل چا باندې نه دي حرام شوي. د یهودیانو څه مظالم هغه په سوره نساء کې تیر شوي دي، خو بیا هم د هغوی ظلم دا و چې د وازګو نه به ډل غوړي هغه به جوړول او هغه به خرڅول او هغه قیمت به د هغوی حلال ګڼو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوی په شان حیلې مه کوئ، چې د الله تعالی حرام په ځان باندې په حیلو سره حلالوي، دا مرض په دې امت کې هغه هم شته دی. نو فرمایي وعلى الذین آکسان هادو چې یهودیان دي حرمنا حرام کړي هغوی په ځان باندې کل ذی ظفر هر نکونو والا زناور ساروي ومن البقر د غویانو نه والغنم د ګډو بیزونه حرمنا حرام کړو علیهم یعنی په دی باندې شحومهما وازګي الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې لګېدلي وي شاګانو د دوی سره. الا ما حملت ظهورهما هغه چې لګېدلي وي یعنی شاګانو د دوی سره. نو فرمای اویل حوایا یا کلمو سره او مختلط بعظم یا هغه چې خلط وي د اډوکو سره. ذالک جزیناهم دا سزا ورکړې ده موږ دوی ته ببغیهم په ظلم د دوی باندې. نو په دې کې اوس ګوره د هغوی دغه سوال جواب پکې وشو. الله وایي دا خو موږ دوی له جزا ورکړې ده په دې وجه باندې چې دوی ظلم کړی دی. نو حرام دی په دوی باندې دغه څیزونه یهودیانو حرام کړو او دا شان حرامو په دې باندې د غویانو د ګډو بیزو د چیلو هغه وازګي چې هغه په شا یا کلمو هغې باندې هغه لګېدلي نه وي یا د اډوکي سره متصل نه وي، لکه سږی ورته خلک وایي، یا واز د چې دی د ګډ د لوم شوه د بعضو په نیز باندې دا په محرماتو کې داخلو او بعضې وایي چې دا حرام نو، دا صرف په یهودیانو باندې و، د هغې د شرارت د وجې نه حرام. خو بیا هم دی حیلې هغه شروع کړې وي. نو فرمایي و انا لصادقون، په دې کې اشاره ده چې یهود وی چې په د اوغ غوښه په دین د ابراهیم کې حرام وه. نو الله فرمایي و انا لصادقون، یهودیان وی چې د اوغ غوښه چې دی دا په دین د ابراهیم علیه السلام کې حرام وه، بلکې نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام د زمانې نه مسلسل حرام وه. نو په دې کې اشاره ده چې دغه قول د یهودیانو دا څه دی دروغ دی. رښتیا خبره دا ده چې دغه څیزونه حرمت د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې نو، بلکې یهودیانو د نافرمانۍ او د شرارت د وجې نه. الله فرمایي و انا لصادقون، بېشکه مونږ خامخا رښتوني یو. فإن کذبوک، په دې آیات کې تسلی د پیغمبر ته، که دوی ستا تکذیب کوي ته صبر کوه، اگر چې الله تعالی پراخ رحمت والا دی چې عذاب رستو کوي په مهلت ورکولو سره یا په مؤمنانو باندې، لیکن قهر او عذاب والا دی په مجرمانو باندې. ګوره بعضې وخت کې ګوره یو سړی داسې خبره وکړي، لکه مثال اوس یو کس دی هغه ظلم کوي، ګناه کوي، هر څه کوي، او مثال چې دی نو هغه سره ظلم وشو، نو دی وایي چې یاره الله دې ظالم نه ولې بدل نه علي، او که الله دته څه وي نو ویلي به وکړه ورته، دا خبره به چرې نه کوي، ښه دا ګناه دی. داسې بعضې خلک وکړي داسې خبرې نه دي په کار، په دې الله خفه کېږي، ناراضه کېږي. او د الله خوښه ده که چاله عذاب ورکوي که چاله نه ورکوي، ته دې تپوس نشي کولی، زه تې نشم کولی. د خدای په خدای کې خو مونږ کار نشو ساتلی. الله چې کله فرعون له عذاب ورکو د هغې نه 300 کاله مخکې
په هغه باندې د سر درد قدرې نه وراوستې، د سر درد دی پې نه وراوستې. دا څنګه وایي کله کله بیماري چې نو دا ښایي انسان نه ګناهونه ورسره ریجېږي، د الله په یادو کې دی راځي. نو کله کله انسان باندې امتحان راشي، دا څه دپاره الله انسان ګوري چې آیا دی څنګه. اسی وایي چې چرګ دی یم خو علالې به مې نه، اسی وایي چې مطلب دا دی الله تا سره مې مینه ده او محبت مې دی او بس تا په دین باندې ځان قربانوم او دا چل کوم. کله کله الله امتحان راولي ورکه چې دی ځان قربانوي او که نه قربانۍ ته دی ځان نیسي او که نه که اسې وایي چې بس چرګ دی یم خو علالې به مې نه، چې چرګ مې خو سر کې به دی علالوم. پوهېږي؟ نو په دې آیات کې پیغمبر ته تسلي ده، الله به عذاب ورکوي. ولا يرد بأسه، یعنی دا عطب د ضد دی په بل ضد باندې. ولا يرد بأسه، او نشي واپس کېدی عذاب داغو عن القوم المجرمین، د قوم د مجرمانو نه. کله کله الله ګوره یو ظالم ته ډېر لوی صبر کوي، هغه ظلم کوي 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 کوي، اخیره کې الله رونیسي او د هغې سزا چې دی هغه وله ورکي. او بیا ورپسې آیات کې فرمایي، آیت نمبر 148، دا رد په دلیل د مشرکانو باندې. هغوی وی چې مونږ شرک اعتقادي یا شرک عملی چې کو نو په دې الله تعالی هغه یعنی رضا دی، ځکه چې هر څه د هغه په خوښه باندې کېږي. دا د دې عقیده وه چې کل شیء بمشیت الله، یا دا الزامن ویلو مؤمنانو ته، تاسو وایئ چې هر څه الله تعالی په مشیت سره دی، نو دا مونږ چې څه کوو دا هم الله خوښوي، مونږ یې ځکه کوو که نه. یو کس نو هغه ته چا ووي، مطلب یو استاد ورته ووي چې بس ګوره ته د شیطان مخالفت کوه، د شیطان مخالفت کوه، د خپل نفس سره دشمنی کوه. چې تا ته نفس وایي چې هلکه راشه ته ډرامه وګوره نو ته ډرامه مه ګوره، که تا ته نفس وایي چې مونځ مه کوه نو ته مونځ وکړه. مطلب تا ته نفس وایي چې ډرامه وګوره تی مه ګوره. د ظالم بچی لګېدلی او نو یو ورځ ته چا تپوس وکړې پاسه که نه مونځ له ټیم شوی دی، وی یاره نفس راته وایي چې وی که خو زه مخالفت کوم هم چې نه کوم. استاد یې راته ویلي چې د خپل نفس سره به مخالفت کې. نو اوس وی دې وخت کې ما ته زما شیطان او زما نفس ما ته وایي چې مونځ وکړه، زه ورسره مخالفت کوم زه یې نه کوم. په دې ځناور نه پوهېده، یا خو ګناه دی. خو تا ته دا وایي چې شیطان تا ته دا خبره ښایسته کوي چې هلکه مړه بس پوه شي دا مونځ مه کوه اودشه سړیه، دا خو لا ډېر عمر دی وبکې مونځونه نه، ته پاسه ډایرک مونځ وکړه. تا ته شیطان وایي مړه دا قرآن کې د راځه لږ چکر ولګو داسې، بیا به قرآن سبق ووایه، نه ته د قرآن سبق ووایه. وی نه زه د شیطان مخالفت کوم. شیطان مخالفت دغې ته نه وایي، دا تا د هغه ملګرتیا وکړه. نو دی وی چې ګوره تاسو وایي چې هر څه الله تعالی کوي او هر څه د الله په خوښه کېږي، نو مونږ هم چې دا کم شرک کوو دا د الله په خوښه دی که نه. نو ړومبی جواب یې دا دی، کذلک کذب الذین، یعنی که په دې کې الله تعالی هغه رضا وی نو مخکې تکذیب کوونکو ته عذاب بیا ولې ورکو؟ یو جواب یې دا دی، کذلک کذب الذین، که مثال په دې الله تعالی راضي وي ستاسو پرې دروغو په نسبتونو، پرې حرامو په حلالو، چې حرام بم حلالولو حلال بم حرامول، نو الله عذاب ولې ورکړی دی؟ بیا د یو جواب شو. دویم جواب یې دا هم په دې آیات کې، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، دا دلیل یقینی په دې باندې هغه پیش کړی دی. او قل ته ورته ووایي هل عندکم، دلیل یقینی په دې باندې پیش کوي او هغه نشته دی سره. دریم جواب دا دی په دې قول سره، ان تتبعون، چې دوی دا وایي چې دا د ګمان او د توق خبرې دي، نو هغه خو څه دلیل نه دی که نه. داسې آیات به بیا په سورې زخرف کې راځي. نو سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله، دا پیشنگویی ده او دا سین د پاره د استقبال د سیقولو کې، او وقوع د هغې په سورې زخرف کې ذکر کړې ده، او یا دا سین د پاره د تاکید دی. کذبت یعنی نسبت د تکذیب په نورو احکام شرعیو کې مراد دی لو شاء الله. لو شاء مشرکانو په طریقې د تکذیب سره دا ویلی دی. نو فرمای کذالک کذب الذین، دغه دروغ دی ویلی دي کسان من قبلهم چې مخکې دی، حتی ذاقوا بأسنا تر دې چې اوسه هغوی عذاب. قل ته ورته ووایه هل عندکم ایشته تاسو سره من علم څه دلیل فتخرجوه لنا چې راښکاره کوي مونږ ته هغه، ان تتبعون
تابعداري نه کوئ تاسو الا الظن مگر تاسو خو ګمان پسې روان یې وان انتم نه تاسو الا تخرسون مگر تاسو اٹکل خبرې کوئ تاسو دروغ وایي یعنی تاسو چې دینو دروغ اٹکل خبرې کوئ تاسو صرف د توهماتو اتباع کوئ او د تخمین خبرې کوئ او تاسو هغې ته دلیل وایي خو الله وایي دا ګورئ دلیل نه دی ښه ای مشرکانو دا تاسو چې کومې خبرې کوئ تاسو کوم دلیلونه نیسئ الله وایي دا دلیل نه دی دا خو تاسو د خپل خېټې خبرې دي د کتاب البطن نه راوباسلي دي او هغه خبرې تاسو کوئ نو دا دلیل نه دی نو الله فرمایي چې قل ته ورته ووایه راړئ که نه که تاسو سره څه دلیل وي قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون تاسو صرف اٹکل پس روان یی او اٹکل خبرې کوئ ترجمه ته وګورئ فرمای وقالوا وایدی ما فی بطون آچری فی بطون پسار یعنی فی بطون چې په خېټو د سارو کې هذه الانعام یعنی د دې سارو کې خالصة لذکورنا هغه خالص دي زمونږه د نارینهو د پاره ومحرم حرام کړی شوي دي علی ازواجنا په ښځو زمونږ باندې وإن یکم میتتن او کچری وي هغه بچې میتتن مړ فهم فیه شرکا نو بیا هغه په دې کې شریکان دي سیجزیهم وصفهم یعنی ډېر زر به الله سزا ورکړي دی تا د خبرو د دی وصفهم د خبرو د دی انه بیشک د الله تعالی حکیم حکمت والا دی علیم پوه دی الله قد خسر الذین یقینا تباشوا کسان قتلوا چې وجلې دی اولادهم اولاد خپل لرا صفحن په بېوقفتیا سره بغیر علم بې د پوهې وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام کړي الله تعالی ما آغا رزقهم الله یعنی آغا رزق چې ورکړی الله تعالی افتراء په وجد دروغ تړلو علی الله په الله باندې قد ضلوا یقینا گمراه شو وما كانوا او نو دی مهتدین سملار مندن کی وهو الذي الله اغذات انشأ جنات چې پیدا کړی دي باغونه معروشات سفرون والا وغیر معروشات نو چې نه دي سفرون والا والنخل والزرع کجوري او فصلونه مختلفا مختلف تی اکلوه میوه داغي والزيتون خون والرمان انار متشابها په شکل کې یو شان دي وغیر متشابه او ندي یو شان په میوه کې کولو خورئ تاسو من ثمرهم د میوو د دینا اذا اسمر کله چې میوه ونیسي وآتوا حقه او ورکوئ تاسو حق داغي یوم حصاده پر ورځ د ریبلو باندې پر ورځ د لو کې ولا تسرفوا او د حد نه ماوړئ انه بیشک الله لا يحب المسرفین نخوخی زیاتې کوونکې ومن الانعام او پیدا کړی دي د سارون حمولتن یعنی سبار اړون کی و فرشن او سبار نو اړون کی قولو خورئ تاسو مما د آغنا رزقکم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزئ تاسو په قدمونو شیطان پسې انه بیشک هغه لکم تاسو د پاره عدو مبین یعنی دشمن ښکاره دی ثمانیة ازواج پیدا کړی الله تعالی اته ازواجن جوړای من الضأن اثنين دو د ګډونا ومن الماز اثنين دو د بيزونا قل تورتو وایا اذکرین دا دوړ ناران حرم حرام کړی الله تعالی امل انسین یا دوړ خزی یعنی دوړ ګډي ام مشتملت یا چې مشتمل دی علیه پاغي باندې ارحام الانسین رحمون د دوړ خزو نبئونی خبر راکی ما بعلم پا علم سرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی ومن الابل اثنین یو دوخانونا یعنی دوا ومن البقر اثنین دو دغویانونا قلت ورتو آیا آذکرینی یعنی دا دوال نران حرم حرام کردی اللہ ام الانسیینی یا دا دوال خزی
اما اشتملت یا آچ مشتمل دی علیه پاغی باندی ارحام الانسین رحمون دی دو خزو ام کنتم آیوی تاسو شهداء گواهان حاضر اذ وصاکم اللہ کلچ حکم کولو تاسو تالا بهذا دی فمن ازلم ممن افترا پس سوک د ډیر ظالم د هغه چانا افترا چې دروغ تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ لیضل الناس د پاره چې گمراه کی خلق بغیر علم بغیر د پوینا ان الله بیشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمین هدایت نکي قوم د ظالمانو ته قل تورتوایا لا اجدو نموممز فيما پاس کی اوحیا چی وحی کړی شوی دا الی ماتا محرما چی حرام کړی شوی دی علی طاعم په خورونکو باندې یطعمه چی خوري هغې د پاره الا ان یکون میتتا مگر هغه چې وي مرداره او دمم مسفوحه یا وینه بیدلی شوی او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر فإنه رجس پس بیشک دا پلیت او دا ناپاک تی او فسقن یا یعنی ناجائز دی یعنی او فسقن یا ناجائز دی یا وی یو شی ناجائز اوهل لغیر الله اغسته شوی نوم داغی باندې د غیر الله فمن استر غیر باع پس څوک دی چې مجبور کړی شي غیر باغ او نه پرمانی کون کې وی ولا عاد او نه زیاتې کون کې وی فإن ربک بیشک ربستا غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی وعلى الذين او آکسانو باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړو مونږه کل ذی ظفر هر یو نکونو والا ومن البقر او د غویانونا والغنم د ګډو بيزونه حرمنا حرام کړو مونږه علیهم پدې باندې شحومهما وازګد دی الا ما حملت مگر هغه چې پورته کړی وي ظهورهما شاګانو داغي او الحوایا یا کلمو او مختلط او یا هغه چې یو ځای وي بعزم هغه داړو کی سره ذالک جزیناهم الله فرمایدا بدل ورکړي د مونږ دیتا ببغیهم یعنی په وجه د سرکشۍ د دی و انا لصادقون بیشک مونږ خامخا رښتونیو فان کذبوک پس کچره دروجن غنی دیتا فقلت ورتوا یا ربکم رب ستاسو دی ذو رحمت یعنی رحمت والا واسعت پراخی والا ولا يرد بأسه او نشي واپس کول دا عذاب عن القوم المجرمين دا قوم دا مجرمانونا سيقول الذين او زرد چی اوبوائی آکسان اشرکو چی شرک کرد لو شاء الله کچر غختل اللہ تعالی ما اشرکنا نو شرک بنو کرے ولا آباؤنا او نپلارانو زمونگا ولا حرمنا او نبو حرام کړی مونږه من شیء یعنی اسیز کذالک کذب الذین الله فرمای دا شانتی نسبت د درو کړو آکسانو من قبلهم چې مخکیو د دینا حتی ذاقوا بأسنا تر دې پورې چې اوس کې هغه عذاب زمونږه قلت ورتوایا هل عندكم عاشتر تاسو سرا من علم سپوا فتخرجوه لنا راخ کار کئی اغمونگتا اللہ فرمائی کچرے تاثر سعلم یا پوہوینو اغمونگتا راخ کار کئی ان تتبعونا او تابداری نکوئی تاسو الا الظن مگر تاسو گمان پس روان یئی وان انتم اونے تاسو الا تخرسونا مگر پتوک کارو نکوئی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا اللہ زمونږ د ټول گناهونه معاف کی الله چې کوم صغیره کبیره گناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو پناه وختره الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو الله چې څومره مشکلات دي الله زمونږ د ټولو مشکلات حل کړي الله پریشانۍ ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه
بغضیانو د بغض نه، ساحرانو د سحر نه، نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي، الله مونږ وساتي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زمونږ ټول نه راضي شي. الله زمونږ نه داسې راضي شي، الله زمونږ ټول نه راضي شي. الله زمونږ نه داسې راضي شي چې الله چریم زمونږ نه ناراضه مشي. الله چریم زمونږ نه ناراضه مشي. الله چریم زمونږ نه ناراضه مشي. الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله پریشانۍ هم ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله دا ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترنه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترنه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترنه لرې کړي. الله چې څومره بیماران دي، که په هسپتالونو کې دي، که په کورونو کې دي، الله په هر ځای کې دي، الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله چې په کومو کورونو کې مرضونه دي الله په صحتونو باندې بدل کړي. الله په صحتونو باندې بدل کړي. الله په صحتونو باندې بدل کړي. الله کوم ځای دشمنۍ طرف غنۍ دي الله ټول په دوستو باندې بدل کړي. الله ټول په دوستو باندې بدل کړي. الله چې چا کورونه نشته الله غي ته کورونه ورکړي. الله کله چا کورونه وي الله پای کې اتفاق اتحاد ني الله اتفاق اتحاد پکې پیدا کړي. الله مینا محبت پکې پیدا کړي. الله مینا محبت پکې پیدا کړي. الله مونږ ټول د ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه مونږ وساتي. الله مونږ ټول ته خپل رضا نصیب کړي. الله مونږ ټول ته خپل رضا نصیب کړي. الله هغه کار زمونږ نه والي چې ته پې خوشحالېږي الله د هغه کار نه مونږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي. الله مونږ ټولو ته خپل رضا نصیب کړي. الله د پیغمبر علیه صلات وسلام د لاس حوض کوثر مونږ ټولو ته نصیبه کړي. الله د پیغمبر اسلام شفاعت زمونږ ټولو په باره کې الله واجب وګرځي. الله چې څوک مونږ سره په دې درس کې شریک دي الله که په هر ځای کې دي الله دې وخت کې مونږ سره لاسونه اوچت کړي دي الله د هغه ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله ضروریات برابر کړي. الله مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترنه لرې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.